ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه سوکتی يعجبك چې په تعجب کې اچوي تعالی را اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قوله خبر ده هغه فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې. دا اصل کې دا آیات د احنس ابن شریق منافق په حق کې نازل شوی دی. احنس ابن شریق دا منافقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار تراغی او التبه خپل چالاکی کوله او ډیر زیات فصیح او بلیغ وو، یعنی ډیره پسته جبه و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله پیغمبره زما تا سره ډیر محبت دی او زما د صحابه سره ډیر محبت دی او ډیر مینه مې د ورسره او د الله پیغمبر چې په کور کې منو په ځل کې می تاسو چې دلته کې راشه منو زړه می خوشاله شي او چې په کور کې منو په کور کې را باندې ټیم نه تیریږي، د کاروبار په ځای کې را باندې ټیم نه تیریږي چې ترڅو تاسو دربار ته به حاضری نه وی کړی او قسمونه به خوړل په دې باندې چې د الله پیغمبر زما د په الله باندې قسم وي چې زما تاسو سره او صحابه سره ډیر محبت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هو انسان علم غیب خو ورسرهونه، نبی علیہ السلام به داغه د خلی په خبرو باندې یقین وکړي چې یقینا دا سړی خو ډیر محبت والا سړی دی او دا خو ډیر کلک ایمان والا صحابي دی. صحابه خو ټول چې کوم دي کلک ایمان والو، خو نبی علیہ السلام دا ډیر مضبوط ایمان والا دی. نو الله پاک او چکلا په نبی علیہ السلام په دربار کې ناسونو د محبت دعوی به کولې، د مسلمانانو سره د خیر خواهی دعوی به کولې او د ایمان دعوی به کولې او په خپل زړه به قسمونه خوړل چې زما په زړه کې تاسو محبت ته او کلک ایمان دی. خو چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس نه اوته او لا بړو نو بیا به سوي بیا به چې کوم دی د مسلمانانو چې کوم ځکه فصل بو هغه ته به ورته کو د مسلمانانو فصل به اوسوس کو کوم ځکه به د مسلمانانو ساروي توره به راواغسته د غیخ په به کټ کړ ساروي به ولا قتل کړ د مسلمانانو. نو چا به ورته و چې دا څنګه د الله بنده اتق الله د الله نه ویریږي، نو د ورته وی دا خو بس زیو سړی مشه د شکار په دې به بیا تکبر هم کو هم بیروانی کو او بیا به هغه باندې تکبر هم کو. چا به ورته د الله نه ویریږي دا خو د مسلمانانو پسلونه دي ته اوس وزول، د مسلمانانو ساروي دي ته هلاک کړل، دا دې سو کړل د الله نه ویریږي. نو د ورته د شکار بل څوک نشي کولی، دا زیو ځوانم چې د شکار کو په دې بیا په دې ګناه باندې فخر هم کو تکبر به هم کو. نو الله پاک جل جلاله دا آیاتونه دغه په حق کې کوم دی را نازل فرمای ومن الناس او بعض د خلقنا من ها سوکتی يعجبك چې په تعجب کې اچوي تعالی را یا من يعجبك چې خوخه ته يعجبك ومن الناس او بعض د خلقنا من ها سوکتی يعجبك چې ته خوخوي قوله خبره ده هغه ته خوخوي خبره ده فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې، یا دا معنا چې د دنیا په اعتبار سره د دنیا په زندګۍ کې دا خبره خوخه او د آخرت په اعتبار سره به دا خبره خوخه نه کی ځکه دا خو منافق دی د خلی چالاکی د پزله کې د ایمان نشته دی پزله کې تاسو مسلمانانو سره بغض. او یا دا معنا چې من يعجبك ته خوخه دل من يعجبك ته خوخوي قوله خبره ده یا من هغه څوک يعجبك چې په تعجب کې اچوي تعالی را قوله خبره ده، یعنی دې خبرې وکړي ته په تعجب کې واچوي دا ډېر محبت والا کس دی، دا کلک ایمان والا کس دی. فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې، یا فی الحیات الدنیا دا معنی شو چې د صرف مقصود او مطلوب دنیا د آخرت سره د تعلق نشته دی، د صرف د دنیوي غرضونو لپاره دلته کې راضي او تاسو سره د محبت داوي کی او صرف د دنیوي غرضونو لپاره دلته کې راضي او تا سره چې کوم دی د ایمان داوی کې چې زما په زړه کې ایمان دی، نور د آخرت سره سکار نشته دی. هغه دا و چې مسلمانانو به جهاد وکړو او دا نیت چې ماته په کې حصہ ملو شي مال غنیمت کې، او که مسلمانان کافران اوجني نو زه به د مسلمانانو د قتل نه بچم، مسلمانانو ما قتل نه کی. د دې غرض کار کولو لپاره به د نبی علیه السلام سره د محبت داوی کوم. ومن الناس او بعض د خلقنا من ها سوکتی يعجبك چې په تعجب کې اچوي تعالی را قوله خبره ده هغه فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ويشهد الله او گواکی الله پاک علی ما په هغه سباندی علی ما په هغه سباندی فی قلبه چې د پسل کې دي په دې به قسم خور الله به گواګو چې ما پسل کې کلک ایمان دی. د نبی سلام په مجلس کې به قسم خور چې ما پسل کې ستاسو د صحابه سره ډیر محبت دی، نو په دې به قسمونه خور علامه په هغه سباندی فی قلبه چې د پسل کې دي.
وهو الد الخصام او خال دادی چې دا سخت جګړ مار دی وهو الد الخصام او خال دادی چې دی سخت جګړ مار دی او یا دا معنا وهو الد الخصام دی سخت دشمنی کوونکی دی تاسو پسړه کې سره سخت دشمنی کوونکی دی صرف په خله باندې د محبت داویږي اور پسړه کې تاسو سره محبت نشته حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې په ټولو خلکو کې مبغوث ترین سړی چې دی کنه مبغوث ترین چې سره الله او د الله پیغمبر بغض ساتي هغه جګړ مار سړی چې کوم سړی جګړې ډېری کوي دا چې کوم دی مبغوث ترین سړی دی په ټولو خلکو کې نو دې جګړ مار او دویمه معنی دا ده چې د مسلمانانو سره په زړه کې بغض او حسد ساتو دشمنی به سره په زړه کې ساتله دی احرس ابن شریق وهو الد الخصام او خالداد چې دا سخت جګړ مار دی و اذا تولوا هر کله چې دی واپس شي سعان منډي وهي یا سعان کوشش کوي فل ارض پزمکه کې ليفسد د پاره دی چې دی فساد کی فيها بدزمکه کې ويهلك الحرث او خلاق کی فصلونه د مسلمانانو والنسل او زناور یعنی ساروی د مسلمانانو ولا فصل هلاك کی ولا ساروی هلاك کی والله الله تعالی لا يحب الفساد نکی محبت فساد کوونکو سره لا يحب الفساد نکی محبت د فساد سره یعنی فساد نه دی خوخ نه د الله فساد خوخ دی او نه فسادی سره د الله پاک جل جلاله خوخ دی فسادی سره بدی شي او فساد د الله تبارک وتعالى بدی شي واذا قيل او هر کله چې او ویل شي له دته اتق الله چې د الله نه او یریګا اخذته العزه نو تیاروي هغه العزه تکبر اخذته نو تیاروي هغه برنګي اخته کوي هغه را پاروي هغه سوګو د احرس ابن شریق او د نور ملګری نو اخذته را پاروي هغه او د غرنګي نشي هغه او تیاروي هغه العزه تکبر بالاثم په ګناه سره چې چا ورته وي چې دا کار مګو د الله نه ویریږي دا د ګناه کار دی نو دو بیا د خپل تکبر د وجه نه کار ضرور کو چې ستا غوند سړی ما منی کولی شي یا دا معنا او یا دا معنا چې بالاثم په ګناه د پس لکه چې کم کفر نو د په دی وجه ایمان نه وروړي زه ستا په خبره باندې ایمان وروړم یا به په نبی عليه الصلاه والسلام باندې ایمان وروړم زه غزان له سړی یم نو یا دا معنا نو دوه معنی ته مراد کیدلی شي و اذا قيل هر کله چې او ویل شي له ته چې اتق الله د الله نه او یریګا اخذته العزه نو را پارو بدلرا العزه وغ تکبر برا پارو بالاثم په ګناه سره یا اخذته تیارو بدی دا احنس ابن شریق په تیارو العزه تکبر بالاثم په ګناه باندې په دې ګناه باندې چې چا بوتو دا کار مکو د الله نه یریګا نو دو بیا تکبر د وجهه کار تکبر دا ډیر خطرناک مرض دی ډیر خطرناک مرض او په دې سړي باندې بیا وعظ او نصيحت اثر نه کیږي کوم سړي په ځړه کې تکبري او تکبر دا صرف او صرف د الله سره خي انسان بس تکبر کی وخلق الانسان ضعيف الله ما دا ډیر زیات کمزوري پیدا کړی انسان ډیر کمزور دی دغه په مال تکبر کوي نو د مال ورکړی چا دی او دې په خپل طاقت او غرور او نسب باندې تکبر کوي دل ورکړی چا دی او دا ارسب ور سره خو کو دنه مچ نه دی مچ دا رجو تختی دا انسان تی نشي راغستلی دوره دی کمزور دی او دا روح چې دی اوزي نو غټ کټ انسان دی خو دی بیا څه نشي کولی نو انسان ډیر کمزور دی انسان د تکبر د پاره نه دی بلکې د عاجزۍ د پاره پیدا دی د دې وجه الله تبارک وتعالى انسان دا د خور نه او د خټ نه پیدا کړل چې بده کې به عاجزي وي نو انسان سره عاجزي خون کی او د الله سره تکبر خون کی تکبر د الله رب العزت تشان سره خې د انسان سره نه خې واذا قيل هر کله چې او ویل شي له ته اتق الله د الله نو یریګا اخذته نو تیاری دی احرس ابن شریخ تیاری څه شي العزه تکبر تیاری بالاثم په ګناه باندې فحسبه بس کافی دی د لپاره جهنم ولا بئس المهاد او هغه ډیر بد ځای دی جهنم ډیر بد ځای دی